الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو رئيس. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزتمندو تجمعی مبارکہ رضا اللہ جل شانہ تجمعی حکم و مسلمانان باندې منز هغه فرض کړی دی، لکه څنګه چې نور منځونه فرض دي، د جمعې په ورځ باندې د جمعې منځ کول هم فرض دي. او جمعه چې کوم دا په اسلام کې د شعائر الله نه ده، دا الله تعالی د دین نښې دي، او د الله د دین نښې هغه منکر د هغې نه هغه مسلمان نه پاتې کېږي. د دې وجې نه کوم سړی د جمعې د لمونځ نه منکر وي، نو هغه هم مسلمان پاتې کېدی نه شي. الله جل شانه د قرآن کریم کې د جمعې حکم بیان کړی دی په سورة الجمعه کې آیت نمبر 9. اللہ جل شانہ فرمائے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اذا نودی کہ تاسو ته आवाज وکړي شي. आवाज نه مراد اذان دی. اذان وکړي شي للصلاۃ د پاره د لمونځ یا لمونځ د جمعې دی. من یوم الجمعہ یعنی په ورځ د جمعې کې. جمعه دا یو ځای کېدو ته ویلی شي، په دې کې مسلمانان یو ځای کېږي، ځکه ورته جمعه وایي. زمانه جاهلیت کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په آباء او اجدادو کې غالبا په 8مه پیړۍ کې مخکې یو کس تیر شو چې الله جل شانه د بت پرستۍ نه په هغه زمانه کې ساتلی. د هغه نوم کعب ابن لؤی. دا کعب ابن لؤی به رالګېده، قریش به یې جمع کول او هغوی ته به یې چې کوم دی د بت پرستۍ نه د ځان ساتلو تعلیم ورکولو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت او د امت ته د راتلو زیری به ورکولو، پیشنګویي به یې کوله چې یو پیغمبر به روان دی او هغه به چې کوم دی بت پرستي ختموي، تاسو د هغه پورې خامخا ملګرتیا وکړئ. دا تعلیمات به د جمعې په ورځ باندې اول خلق را جمع کول او دا خبرې به ته کولې. او زمانه جاهلیت کې د دې نوم د جمعې دا نه و، بلکې دې ته یوم العروبه ویل. عروبه معنا معظمه ورځ، عظمت والا ورځ، برکت والا ورځ، یوم العروبه. اسلام چې کله راغی نوم یې ولا بدل کړو، یوم الجمعه ولا یې کېښودو. نو اذا نودی للصلاۃ، الله جل شانه فرمایي چې اے ایمان والو، کله چې آواز تاسو ته وکړل شي د پاره د لمونځ من یوم الجمعه په ورځ د جمعې، نو فاسعوا الی ذکر الله، د الله ذکر ته منډه ووهئ. نو ګوره منډه وهل
په جومات کې د منډه مسجد نه بهر خو څه مسله نشته، خو په جومات کې منډه وهل دا ممنوع دی. نبي کریم علیه الصلاة والسلام منع فرمایلی ده. نو دلته د منډې نه مراد دا دی چې تاسو لکه څنګه چې یو کار په منډه باندې تاسو کوئ، اهمیت د وجې نه منډه ورپسې وهئ. ډېر اهم وي تاسو د تلوار منډه ورپسې وهئ، نو دغه شان په دې لمونځ د جمعې باندې تلوار وکړئ، دې له په منډه لاړ شئ، دې له چاپ لاړ شئ. اهمیت به د زړه کې کېنوئ چې د جمعې د ورځې اهمیت ډېر دی، لهذا په وخت باندې تلل پکار دی، د سهار نه تیاري پکار ده. نو دا د الله جل شانه د فرمان مطلب دی. نفسعوا الی ذکر الله. ذکر د مراد چې کوم دی هغه مونځ او خطبه دواړه دي. مونځ او خطبه دواړه ته الله جل شانه حکم دی چې دې دواړو له منډه ووهئ، چاق لاړ شئ، مخکې لاړ شئ، په وخت باندې لاړ شئ چې یوم ته ضایع نه شي. نو خطبه اثر د الله جل شانه د قرآن کریم په آیت سره دې ته تلل دا د قرآن حکم دی چې خطبې له مخامخا ځان رسوي. نو فسعوا الی ذکر الله، تاسو تلوار وکړئ ذکر د الله تعالی ته، خطبې ته، مونځ ته. یوم الجمعه کې نبی کریم علیه السلام په زمانه کې د جمعې یو اذان صحابه کرام تابع دو اذانونه کړل، ځکه صحابه په اصطلاح کې اقامت ته اذان او د خطبې ته مخې ته چې خطیب ته کوم اذان ویل شي دې ته اذان اول وي او د اقامت ته اذان ثانی دویم اذان ورته. نو دا عمري اذان چې کوم دا منبر مخې ته کېږي، د خطیب مخې ته کېږي، دغه اذان د نبي کریم علیه السلام په زمانه کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې او دا مخکانی اذان چې دا مونږ د جمعې د ورځې په لوډسپیکر باندې کوو دا نه. بیا چې د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه شو، خلق سیوا شو، چې خلق سیوا شو هغه حضرت عثمان غنی رضی الله عنه راولګېدو، زورای او مقام دی د مسجد نبوي نه بهر هلته صحابي ته حکم وکړو، کس ته حکم مؤذن ته حکم وکړو چې راشه په اوچت ځای باندې اذان وکړه. او فقهاو لیکلي دي شارحین د حدیث چې هغه مقام داسې مقام و چې هلته مؤذن به اذان کو په غونډه مدینه کې به دغه اواز وکړی شو. نو حضرت عثمان غني رضی الله عنه راولګېدو او دغه اذان مؤذن ته وکړي چې شابه چې کله اذان وخت داخل شي د ماسپښین نو اذان وکړه. په دې باندې صحابو تمام صحابه کرام په دې باندې خاموشي اختیار کړه. چا داونه چې دا نبی اسلام ویلي نه دي نو کې څنګه وایي. دیو علماء لیکلي دي چې کوم کار نبی کریم علیه السلام نه ثابت او د صحابو نه ثابت نو هغه بدعت نشي کېدی، هغه بدعت کېدی نشي. د دې وجې نه حضرت عثمان امین رضی الله عنه چې لومړنی اذان د زوال نه وروسته چې شروع شوی دی، نو دغه اذان په تمامو صحابو په دې باندې اجماع ده. او کوم سړی د دې اذان نه منکر وي نو دا ګمراه دی چې دا اذان پکې نشته، د اذان نه سیوا کوي. یا بل خلک توجیهات کوي چې دا د ضرورت په بنا سیوا شي. که د ضرورت په بنا باندې سیوا و د صحابو زمانه کې هر څه کې ضرورت خو نه او یو ځل په تاریخ د کتابونو کې چا نه نقل کړی چې کوم ځای کې ضرورت نو صحابو نه دی ویلي. تاریخ کتابونو بالکل دا خبره نه ده راغستې
چې صحابو کې داسې صحابه کرام تیر شوي او صحابي تیر شوي چې کوم ځای کې کار نه وه هغه صحابي دا ټول باندې اذان نه دی کړی چې کوم نبي صلی الله علیه وسلم په لوشګر باندې و نو په دې باندې اجماع صحابه کرام اجماع ده چې دغه اذان جایز دی او سنت او مستحب دی ځکه لکه څنګه چې نبی کریم علیه السلام یو عمل سنت یا دغه شان چې کوم دی د صحابه کرامو او خلفای راشدین یو عمل هو سنت دی د سنت اطلاق دا په صحابو اقوال او افعال باندې او د نبی کریم علیه السلام صحابو دا په اقوال او افعال باندې دوه د سنت ویل شي او صاحب هدايي چې زموږ د فقه حنفي په پنځمه درجه کې پڑھاوي په شپږمه کې پڑھاوي په اومه کې پڑھاوي تاسو چې د کتاب دی او باندې ناس کتاب د صاحب د هدايي علامه مغربي هغه د لیکلي دي چې دا اذان چې کوم نو باندې وایي شي دا په لوشګر باندې وایي شي ځم په معنا کې نو دا په زوال نه وروسته صحابه کرام په یو صحابي نه دا ثابت نه دي چې هغه راغلي دي او دا اذان د زوال نه مخکې کړی لهذا د زوال نه مخکې اذان کول دا خلاف سنت دي او څوک چې جایز کوي نو دا بدعتي دي دا د صحابه خلاف دی د دې وجه نه ثم اذانونه چې کېږي دا په زوال نه وروسته لکه څنګه چې عام مصباحین نون د اذان د زوال ټول مخالف پس کوي خو علمیه دا ده چې ډېر خلک دي هغوی د اذان د جمعې د زوال نه مخکې کوي لکه په دې ورځو باندې 10 منټه پاسه اذان 12 بجې په باندې باندې اذان په 12 بجې 15 منټه پاسه په 12 بجې اذان 10 منټه پاسه 6 منټه پاسه کم از کم 15 منټه پاسه دې وخت کې په دې ورځو باندې اذان پکار دی زوال ته کتل پکار دی چې زوال نه 15 منټه 3 منټه تیر شي دا هغې نه پس اذان پکار دی مخکې اذان بالکل جایز نه دی الله جل شانه فرمایي اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه کله چې اذان وکړي شي دا आवाज وکړي شي ندا وکړي شي یعنی اذان وکړي شي او صاحب د هدايي کلی ول اصح صحیح قول دا دی چې معتبر اذان چې کوم دی دا هغه اذان نه جوړ باندې کولو شي کې باندې وي شي ځون په زمانه کې دا اذان معتبر دی الله جل شانه فرمایي وزر البین او پرې دې بیا اغستل پرې دې فقهاء او شافعي او حدیث لیکلي دي چې څنګه الله جل شانه خمسول یاد کړی دي چې خمسول پرې دې نو اغستلم د مراد دي اغستلم باندې او مکروه تحریمی دي دا وخت کې کو چا دکاندارو پر راکټه حرام ده کو چا نو میسیس خاص کو سوداګری وکړه دکانداري وکړه هڅه وکړه اغستل خمسول وکړو نو راکټه جایز نه ده دا کار مکروه تحریمی او علماء لیکلي دي چې یوازې اغستل خمسول نه نو مشغولتیا په دې وخت کې بنده ده ممنوع ده تدې مو احسن خطابه کې رشید احمد لودیانی رحمه الله هغوی لیکلي دي چې دا وخت کې به ته ډوډۍ ته نه کېنې چې کله اذان یې اول شي اصل مسنون طریقه دا ده جمعې په ورځ باندې چې روټۍ د اذان د لمانځه نه وروستو وخوړلی شي مسنون طریقه دا ده نو دغې خلاف کول نه دي پکار او نوې مشغولتیا ما نه مخکې یو ځل چا تپوس کړو زموږ کور کې دیاري خو نه کوله لکه موږ خپل دیوال ځان له وخت باندې راباندې وي نو ما په چا چې دا په دیوال نه وخت باندې ما ورته چې بنده خو اغستل خرڅول زه خو اغستل خرڅول نه بل نه دیاري کوم زه خو ځان خپل دیوال کوم دې دیاري نشته نو ما وویل چې نه الله جل شانه دیاري مزدوري زیاده کړې عموما د کاري واچو ورنه نومې کار باندې چې ته په هغې باندې مشغوله کېږي نومې مشغولتیا
کته په موبایل کې ګوتې وښیي د باندې نوښت د جایز ورکړي کته فیسبوک کې یوټیوب کې بل څه مشغله په موبایل کې کې د منزل د لومړني اذان نوښتو نو دا جایز نه دي دا ناجایز دي دا ګوتې باندې د وخت ناجایز دي یو تاسو سره یې ناشته او کټ ناشته او کوزو سره خبرې دي ګپ شپ دي دا جایز نه دي باندې موږ ته دا راځه وسبب دی الله جل شانه افضل کړی نوې مشغولتیا پرېږده په بیا مراد نوې مشغولتیا ده نو نوې مشغولتیا پرېږده او تر دې پورې چې بعضې عالمانو لیکلي دي چې دغه وخت کې به نوره مطالعه هم نه کړي د کتاب مطالعه هم نه بس دغه وخت کې د الله حکم دی ځان خطبې له راسوه بیا پکې یو سوال دا راځي چې اذانونه خو په کلي کې ګڼ کېږي نو اذان نه مراد د چا اذان داسې چې هغې سره د بندیز راځي نو احسن الفتاوا کې رشید احمد لودیاني رحمت الله علیه لیکلي چې د خپلې محلې اذان دا معتبر دی چې ستا محله کې کومه محله کې ته لمونځ کوې هغې محله کې اذان وشو نو بس تیر سره چې کوم دی اغوستل خاصول نوې مشغولتیا بس دا ممنوعه شوه مکروهه شوه د دې نه بس مشغولېدل دا مکروه ده نو الله جل شانه د قرآن کریم کې د جمعې حکم نازل کړی دی حکم لومړنی چې راغلی دی نو دا د جمعې صبح وایي په مکه مکرمه کې نازل شوی د جمعې حکم خو نبی کریم علیه السلام د کافرانو د غلبې د وجې نه بیا پس د هجرت نه د دې ادا کړې وه نو یوم الجمعه یو قول لومړنی دا ویلې وه چې دا د نبي علیه السلام په آباء او اجدادو کې د کعب ابن لؤی نه شروع شوې وه دا اجتماع جمع کېدل او څوک وایي چې نه یو صحابي و مدینه منوره کې و نبي کریم علیه السلام مکه مکرمه کې و نو الله نو هغه صحابي چې کوم اسعد ابن زراره نوم اسعد ابن زراره هغه لګېدلو په خپل اجتهاد او سوچ او فکر سره د نبی کریم علیه السلام حکم ورته نو معلوم په خپل سوچ او فکر باندې هغه لګېدلو مسلمانان به په دې ورځ باندې راجمع کول او نصیحت او وعظ به ورته کول او څوک وایي چې نه نبی کریم علیه السلام چې کله هجرت وکړو او مسجد قبا یې جوړه کړه مسجد قبا نه وروسته بیا نهه شروع زیارت دا درېیمه ورځ چې کوم ده نهه شروع زیارت دا مسجد قبا کې تېر کړی وه دا زیارت پر باندې چې روان شو وادي بطن یو علاقه ده نو هلته نبی کریم علیه السلام هغې قبیلې ته چې کوم کې نبی علیه السلام بیا پړاو اچولی و د مسجد قبا نه وروستو نو انعقاد لومړنۍ جمعې په دغه جومات کې کړې وه چې هغې ته اوس هم یو مسجد جمعه ورته وایي هغې جومات ته اوس هم مسجد جمعه وایي نو دغه مسجد جمعه چې کوم دا لومړنۍ په تاریخ کې نبی کریم علیه السلام د دې نه شروع کړې وه او لومړنۍ انعقاد د جمعې دا دقې نه شو نو انشاءالله نو لومړنۍ جمعه زموږ د خطبې مو زموږ د بیان مسلسل به انشاءالله تعالی په باندې په 12 بجې باندې